خو زمونږ دا جمیانو دا یو خیال دی ذهن دی چې که مونږ یو نیک کار په دې اراده وکړو چې دا ثواب کار دی اگر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت او د صحابه کرامو نه نه ثابت نو په هغې به الله موږ له اجر راکوي دا د هغې خلقو خیال دی چې هغه د دین نه واقف نه دي داسې کارونه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضرورت او حاجت باوجود د دین په طور نه کړي او نن یو سړی هغې ته دین وایي نه ته بدعت وایي داسې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش نه محروم کېدی شي دا په دین کې د ځان نه اضافي او دا اضافه قابل قبول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشن ګویې کړي دي په کې یو دا هم ده چې په تاسو کې که څوک ژوندی پاتې شي نه به ډېر اختلاف وي نه نن هم ډېر اختلاف دی عوام هم سوچ کوي چې مونږ چا پسې لړ شو د هغې واحد ذریعه د هغه مونږ بار بار ښیو صحابه کرام تپوس کوي حل سره د اختلافاتو هغه فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دا که حل د دین په طور چې یو شی قبلولی شي نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کې قتل پګاري د هغې په احادیثو کې به قتل پګاري او د خلفاء راشدین عمل کې به قتل پګاري کم یو شی چې د هغې نه بهرین هغې ته دین ویل بې دیني ده هغه دین نه دی اکه هر څوک کوي هر ځای کې چې کوي هر زمانه کې چې کوي خو یو داسې کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې کړی بطور دین نن هغې ته دین نشي ویلی زمونږ خلک اسباب او دین نه پېژني دا بحثونه به شروع کړي سړی ځان نه پوهوي بس مناظره کوي مناظره دې ته وایي چې یو شی زه کومه نه به جایز ثابتوم دا مناظره ده دا افهام او تفهیم نه ده سوال به کوي خلک په دې باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې لوډ سپیکر نه و تاسو دې باندې بانګ ولې وایي نو مونږ لوډ سپیکر ته دین نه وایو فرق دغه دی سپیکر دین نه دی بغیر د سپیکر نه مونږ قرآن ښیو حدیث ښیو درسونه کوو بانګونه وایو چې کم سړی سپیکر دین غني دا د هغه نه تپوس وکړه دا دوکې کوي دا خلک کله به یې مدرسې خو ما هغه زمانه کې نه وې مدرسې نه وې د ټول نه خړومبنی انتظام رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې د صفه کړی ده مدرسې دا دروغ وایي خلک مناظرانه ذهنیت یې صرف خپل الو سیده کوي د مخکې نه یو ذهن جوړي هغه شي ثابتولو دپاره دی هر څه کوي زمونږ دین دغه خلقو خراب کړی دی که هر یو سړی قرآن و سنت خوا کې ودرېږي او د ځان د پوهولو کوشش وکړي خبره ګرانه نه ده امام غزالی رحمت الله تعالی علیه دغه یو کتاب دی احیاء علوم الدین هغې کې هغه د عوامو د پوهولو دپاره یو خبره لیکلې ده هغه دا ده چې کله یو سړی یو کار کوي یو خبره کوي او په هغې هغه دلایل پیش کوي نو د هغه نه دلیل تپوس مه کوه د هغې وجه دا ده چې ډېر بې حیا خلک بې دلیله خبرو نه دلیل جوړ کړي نه قرآن کې څه شی نه په حدیث کې څه شی د ځانه څه شی جوړ کړي عوام په هغې نه پوهېږي هغه حل دا ښودلی دی بل صلوه عن السنه دا مختصر کلیه ښوله یو سړی نن یو کار کوي نه هغه نه پایې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت په باره کې تپوس چې دا کار ته کې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل عمل کې وو دا مختصر خبره ده چین اگر چاته معلومی او شاید چې هغه موخی چې افلان کی ځای کېشته
او چې کله نه نو بیا غالبا دومره بے حیا به نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغ نه وایي تا ته به وایي چې هلته نه خو نه ثابت خو نو دا خو خبره چې کوم دا قابل قبول نه ده. امام غزالی دومره پوه سړی دی چې هغه د ټولو څیزونو فیصله پسې کېږي په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم.